تشیع او ملاقات شو بیا یو مخصوصه ټوله عام متنازع کوي دې ملاقات ته به کوم نظر ګورئ او دغه مخصوصه ټوله څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو شکریه علم خان وروره. په پاکستان کې چې کله هم داسې څه شوي دي چې هغه د وطن دپاره د مذهبونو د جوړښت دپاره شوي دي، نو داسې خلک راپاڅېدلي دي، همدغه ټوله راپاڅېدلې ده او دغه محسوس ټولې هغه متنازع کړي دي. دغه د التشي چې کوم ملاقات شوی دی فیلډ مارشل صاحب جنرال عاصم منیر صاحب سره، ګوره که په افغانستان باندې زمونږ باندې لګیا دي او د هغه طرف نه مونږ ته څه مشکلات دي او بار بار ورسره زمونږ ادارې ورته وایي او زمونږ سیاسي خلک ورته وایي چې یاره دا تاسو بند کړئ، همدا خلک راپاسي او هغه متنازع کوي. نن چې کوم دی التشي چې کوم زمونږ فیلډ مارشل ورسره دغه وکړو، ښه په خوشګوار موډ کې شو او دا راووتل او هغې نه بیا یو بل شی جوړ کړو. اوس ته ماته ده ووایه ایران زمونږ د جنرال صاحب صفت وکړو، د پاکستان زنده‌باد نارې د هغوی په پارلیمنټ کې وویلې شوې، خو دلته کې خلک څه کوي؟ دلته نفرتونه جوړوي، همدغه خلک دي نفرتونه جوړوي، همغه بنیاد دی را روان دی کوم چې د وخت نه را روان دی. ته ماته ده ووایه چې په ګلګت کې کومه لوبه وشوه، ولې وشوه؟ تاسو خو دلته کې کښېنئ، زمونږ ایران اوس زه خو دا نشم کولی، زمونږ د باندې حمله وشوه، انډیا را باندې حمله وکړه، آیا د ایران وزیر خارجه چې رالو دلته کې کښېناستو بیا لاړو د 2 اربو ډالرو هغې معاهده وکړه انډیا سره، هغه ټیم کې دا خلک ودو، دا چې کوم اوس نفرتونه پیدا کوي، هغه ټیم کې ودو چې ورته یې ویلي چې تاسو ولې هغوی خو په ما حمله کړې ده، هغوی په ما حمله انډیا په ما حمله کړې، ته ورسره ځې معاهده ورسره کوې. دا د ملکونو یو خپله خارجه پالیسۍ وي، په هغې باندې به چلیږي. مونږ خپل ګاونډي وروری ګڼو، خو اول زما ملک دی، اول زما وطن دی، اول زما فوج دی، اول زما ادارې دي چې دا مضبوطي، زما ملک په مضبوطي، چې زما خپل کور مضبوط نی، زما یو انسان د دې ته سوچ وکړي زما خپل کور مضبوط نه دی، زه به د ګاونډي په کور باندې څه وکړم؟ زه به په دمبو کې اوسېږم. زما ملک، زما فوج، زما ادارې دا زما دپاره د ټولو نه اهم دي، د ټولې دنیا نه ما ته اهم خپل ملک دی، خپل اداره د خپل فوج دی.